بسم الله الرحمن الرحیم. باب صلاة المریض. دی باب کې حضرت مصنف رحمت الله علیه د مریض سړي منځ په باره کې مسائل ښایي. که یو سړی مریض وي په مختلف حالاتو کې څه طریقې سره به منځ کوي، په دې باب کې ټولې عمده خبرې تاسو تفصیل سره اوس ښایي. مخته مسله ښایي اذا عجز المریض عن القیام. کله چې مریض سړی د ولړېدلې نه کمزوري شي، عاجزه شي چې ولاړه به لمونځ نه شي کولی، به دې دپاره دا رخصت دی صلی قاعدا چې په ناسته کې لمونځ وکړي، یرکع ویسجد رکوع سجدا به کوي. لقوله علیه السلام لعمران بن حسین رضی الله عنه، د عمران بن حسین صاحب ته پیغمبر اسلام فرمیلي وو صلی قائما، اول خو په ولاړه لمونځ کوه، فإن لم تستطع که استطاعت دې نه، استطاعت نه زیات خو تکلیف نشته نو فقاعدا بیا په ناسته کوه. فإن لم تستطع که بیا په ناسته دې طاقت نه، استطاعت نه زیات خو خدای څه نه ضروري کوي، فعلى الجنب بیا څه کوه، بیا د لاندې سیډ باندې کښېنه، یعنې اړخ باندې څه کښېنې، تؤمي ما اشارې سره کوه. ولأن الطاعة بحسب الطاقة، او د طاعت ته خدای دا واجب دی طاقت مطابق څومره د انسان وس کې وي. قال مخته صاحب کدوري فرمای فإن لم تستطع الركوع والسجود، که بیا د رکوع سجدې طاقت دې نه وي که نه، یا هغه سړي طاقت نه، فإن لم يستطع عیب صیغې سره رایلی شي نه، او ما ایماء بیا د اشاره وکړي څه معنی، یعنې قاعدا په ناسته، لأنه وسع مثله چې د همدې دې طاقت وي، یا لأنه وسع مثله، چې داغه اشاره څه ده چې ته د اشاره کوي، دا د رکوع او د سجدې په شان دي ده، یعنی هغه رکوع سجده چې ته څه وکړې په اشارې سره وکړې که نه، وسع یا وسع مثله یا وسع مثله د هغه په شان دی ده. او د نوستې باندې دا اشاره ځکه کوي رکوع سجدې دپاره، که په یوې لوړې باندې سړی څه ودرېدو، په یوې لوړې رکوع سجده خو نه شو کولی که نه، یو تنوس و، خو دغه رکوع سړی څه کله نوستې کې کوي که نه، هله سجده ویلې اشاره په یوې لوړې حالات کې غیر مشروع ده. او په صورت قیام کې خو رکوع سجده نشي کولی، د دې دپاره به د ششې کې بني. وجعل سجوده اخفض من رکوعه، او بیا به د سجده د رکوع نه لږه لاندې غونې کوي، ښه که نه، څه لاندې ونه کړي که نه، بیا خو سجدې ته رکوع کې فرق نه راځي که نه، لأنه قائم مقامهما، چې د اشاره کول دا د رکوع سجدې کوي مقام ده، فأخذ حکمهما، د هغو دواړو له حکم یې بس راخسته ده. ولا يرفع إلى وجهه شيء يسجد عليه، دی مخته د څه شی نشي ورچتول چې په هغه باندې سجده وکړي. لقوله علیه السلام، په علیه السلام فرمایي ان قدرت، او تیلي که ته طاقت یې تسجد علی الارض فاسجد، که سجده کول شي ځمکې باندې خو ټیک ته وه، الا فاومي برأسک، سر سره دې بیا اشاره کوه. وان فعل ذلك، که دې نشي ته وکړو، وهو یخفض رأسه یا یخفض رأسه، سر یې ټیټولو لږه، اجزأه بیا دا کېږي لوجود الایماء چې اشاره موندل شي. وان وضع ذلك على جبهته لا یجزیه، که دا څه وکړي یو شی کېږدوي که نه، نو دا بیا نه کېږي، لکه ټنډې ته څه کېږدوي، بیا ورباندې سجده لګوي، ټنډه په کېږدي، دا نه کېږي، لانعدامه بیا خو اشاره نشي موندل. وإن لم يستطع القعود، که یو سړی طاقت نه لري د کېناستلې، استلقى على ظهره، ملي طرف باندې به څملی، لکه تکیه شو ته څه وچې څړ ته طرف ته دشی ته به ورڅملی، هغه باندې به د تکیه ولګي، خو د خپې به راغونډې وي، داسې اوږدایي به په نه، وجعل رجليه الى القبله، قبلې طرف ته به راغونډې کړي داسې، واومأ بالرکوع والسجود، لږ لږ کفاره به ورچتوي داسې که نه، بس اشاره به کوي، سجدې دپاره به لږ ډېر رغه کوي داسې. لقوله علیه السلام، پر فرمایي یصلي المریض، څه مریض به څه کوي، لمونځ به کوي قائما، اول په ولاړې، فإن لم يستطع که دې طاقت نه وو فقاعدا، به په ناستې باندې، فإن لم يستطع که دې طاقت نه وو فعلى قفاه، بیا د څټ به داسې کېږدوي که نه، او مخ به اسمان طرف ته یا قبلې طرف ته، یؤمي ما اشاره به کوي. فإن لم يستطع که دې طاقت یې څه نه وو، فالله تعالی احق
بقبول العذر منه. بس الله تعالی الله وی دې طرف نه عذر قبلې. عذر معنا دا یا کنه هغه ټیم کې بس دی باندې المز نشته. ځنه علماء چې بالکل ساقط شو نه، خو ځنه علماء چې ورسته به د المز وکي صحیح ده څه کله را جوړ شي صحیح ده. او د سیالات کې د سیمز نشي کول خا کنه څه په سترګو اشاره وکي او روز باندې نه کیږي المنځونه. یعنی استلقا على جنبه ووجه الى القبله جازه کوي سړی په د سړ باندې سم لولو کنه مخې قبلې ته دا جایز د لیماروي نه. مخکې مو د عمران صاحب له حدیث کې خبره ذکر کا الا ان الاولى اوله طریقه څه د ملي باندې رسم لایو خو په د اړه باندې رسم لخيګه استراوته اول صورت اولاد الا ان الاولى هو الاولى اصل کې برنده شه ده د الاولى نه د دوړه ښه کنه یو ځکه شته الا ان الاولى یعنی السوره الاولى پهلی والی صورت هو الاولى وزیاده بهتره ہے عمدہ ہے د بل ټکا اولاد عندنا ہمارے احناف کی نزدیک خلافا للشافعی رحمه الله. امام شافعی سے د سنه کې هغه چې لئن اشاره المستلکی سکوم سره ته په چټ سم لید کپارای په لون د تصدر سیمه خوتی دونه د سیویلې تقع الى هواء الكعبه دو خدي کعبه ولا هوا طرف ته دی اشاره رسی کنه و اشاره المستوجه کوي سره د په اړه باندې سملې پختې طرف باندې على جنب سیډ باندې الى جانب قدمه خپو طرف ته دی اشاره رسی زما کې په لورځي کنه او به تتعد الصلاه سره مزدکی خمو په نس دوړه طریقې صحیح دي. خای سړی کده شو سره د دې ایما او د اشاره طاقت نه لري بدین مز مؤخر شو په لم یستطيع الايماء براسه سر سر نشي کوله او خیرات عنه نو د مثبت نرست کړل شي ولا یمی بعینه سترګو سره نشي کوله اشاره ولا بقلب زړه سره زړه کی منځ وکي ولا بحاجبه ورز سره نه کی خلافا لزفر رحمه الله. امام زفر سے شکی هغه دو حالات کیا کولې شي لمروي نه مخکې مو خبره ذکر کړه بس اندای حد دینه مخ نه کیږي لمروي نه من قبل ولأن نصب الابدال بالرأي. امام زفر سے شکی هغه څه ګوره د ویلړوالي د پاره بدل چې شو مسره نوسته و نوسته د پاره به شو استلقا او استلقا د پاره بدل شو اشاره می شریک ول دي اوس یې متبل بدل رو بسل شو خو بدل د پاره خو بدل په مشوري رای سره نه کیږي کنه د خو شي کوي د حدیث نه نس نه به ثابتای او د چې مقرر شی سار او سار سره د اشاره کوي چې سار خاتم شو د سینې شي د پر ورزه ته د پاره بدل وګرځي سیدا ولی ان نسب الابدال و بدل د پر بل بدل مقرر کول بالرأي په مشوري رای سره ممتنع نه کیږي ولا قياس على الراس او امام زفر سیخیل سترګو مرګ سره کول شي کنه ورز سره دانه کیږي ویلې سپسار باندې د غشونه کې اسکول دانه چلیږي لانه یتعد برکن الصلاه ندی سره خو دی المنظر کنه د کیږي دون العين وقتها سترګې شوالی او ورزي شوالی زړه شي سره نه کیږي وقوله عدل د کتو ته دی ویل سو اخرت عنه مزبون ورست شي کنه هغه ټیم کې اور بنه کیږي خبر نه سم معنا ده اشاره الى انه لا تسقط الصلاه عنه المزون ورست کیږي نه کني به دس یل سقطت عنه الصلاه سقطت نه ویل بلکې اخرت ویل سو تاخير وشي وان كان العجز اكثر من يوم وليله کبدی بن دا کمزوري دور ډیر شل سی واش پوري زیوا اذا كان مفيقا خود سیالات کې اوس دی هوش وو ارشی بن پیدل وو صحیح وو نام دا صحیح خبره سمزونه نه سکیتی لانه يفهم مضمون الخطاب سدي الله طرف نه کوم خطاب مو د څه کې یقیم الصلاه دی په معنی باندې خود په یږي خسر او حرکات نشي کول بخلاف المغمى عليه مغمي عليه کوم سړی باندې به هوشیر او شیا په چی نه پیږي هغه نه به سکیت کیږي وان قدر على القيام کوي سړی د ودریدل خود شي خو لم يقدر على الركوع والسجود د کومې طریقې سره روح سړی رکوع سجده سکه یا نشي کول زنګانو کې به سم مسله یې بل سوی لم يلزمه القيام به وداري اما ودریدل په نه دي ضروري هغه وداري او رکوع سجده پر کینی خیر د دسی کول شي خو بهتر ده س اواله نو تکینو يصلي قاعدا کیدنی یو میمای شری سره کې ان رکنیه القيام د قیام سر رکن دا د دې د پاره د توسل به الى السجده صدا وسیله د دې په ذریعہ سره سړی رکوع ته سجده کول شي لما فيها من نهایت التعظیم صدیق ډیر تعظیم د سجدې کې کنه پیدا کنه لا يتعقب السجود سجده سی ودریدل کې څه پس ورسنه سجده نشته د لا يكون رکنا نو دا ولردل خو به رکن نشول ځکه په تخیر دي ته اختیار د کومې د غورګي ول افضل هو الما قائدا فنوست بهتر ده لانه اشبه بالسجود صدا سجدي ته ډیره نږدې خبره ده اقرب خبره ده
وین صلی الصحیح که یو روغ رموټ سړی دغه لمونځ وکړلو لګیا ول لمانځه کې بعض صلات نیمه لمونځ یې ورسولو قایما په لوړې باندې ثم حدث بیمرض एकदम یې چشي پر پرېدلو بدن کې ناتم قاعدا په نوستې د لمونځ پوره کول شي هر کوی چې د رکوع سجدا به کوي ویؤمي کنی ایما اشاره کول شي لم یقدر که طاقت نه او مستلکین یې شو کی یا په الموستي د سیرت سملی الا بدر کدا چشي قعود او د نوستې طاقت نه لانه بنا الادنى على الاعلى سدي ادنا درجه ولا شای مبني کړلو په اعلی بنواله کې غدوی لوړو د خو اعلی صورت ته کنه اور استکین اصل د ادنا شی په اعلی بنه کې دول شي فسره کله اقتداء د سیده لکه اقتداء وکړه ومن صلى قائدا فكيو سره اولا نوستو ير کوجدو لمرض مرض دی وجن رکو سجدي کوله خصوم مسواح یک د مرغره مړ شو درېدل شي نه دو وسار نه به المنز کې وی خنه به شروع کې د سینې شي کول دی بني مخ نور المنز جری کې ځکه زدا وزر ختم شو او دې کې اول کمزور حالات کې نو سو کنه وسودري کې د غاټ شي په واړه باندې نشي کې د ول بیا قائما ندی ثم صح بنا على صلاه کامل په لوړي باندې دا شکل شي بنا کول شي د بهنه بدره ملوبي سبقال محمد سبي سنا استقبل دو بسر المس کې بنا نه اختلاف هم سدو اختلاف د پر اقتداء متعلق لکه څنګه اقتداء کمزور پسینه کې غانا د څه دونه شي کول وقت تقدم بیان محیاسی خبره تیر شوی ده وان صلى بعد صلاته بعد صلاه بإيمان کوي سره بالکل دوره خرط اشاره سره لمونځ کول نیمه کړو ثم قدر على الركوع وسجود بر سجود ته طاقت ملو شول استعنف عندهم جميعا بل ټول علماء په نظم کوم علماء څه دي ټول په نسبت سره لمونځ کې لانه لا يجوز اقتداء الراكع بالمؤمن څه دی ورکو کوونی کی سړی اقتداء اشاری ولا پسینه کیږي فکذل بنا اند سیل منځ کیا بنا نشي کول ورپسې لکه کوم نیمه المنزي کمزوري حالات کې کړه غو نه بل المزرو حالات ولا نشي کول مخته ومن افتتح التطوع قائما يسړا وغه په لوړي نفلونه شروع کړي ثم اعيا ډیر زیات ستړ شولو اغه بعد لا باس دي تا غنو نشته د يتوقع على عصوا ستکیا غني زون لا غني ورټچ کی چشتا ستنی تا یا لاخت تا یا کوم زیازي کې لرګای غني خاخوي او حایت نه دی ولته او يقود یقیني لان هذا عذر دوی عذر دستړي دل کته ته کې نامه د خنفلونو د نفلونو کې خو بندې نشته کنه نه دا بیا نفلونو نه کټ کیږي وین کان له تکاو بیا روزن خکا بغیر دی وزر نه تکیا ونی لګی لګ زون د دیواله ته ټینګی کنه یو کرو دا به مکرو د به اتفاق لنه ساعت فلاد د به د بای کې رسی کنه به د بای ونی دا وقيل شيء لا يكره عند ابي حنيفه رحمه الله امام سي بيان مکروه لانه لو قاعد عنده يجوز من عذر کيو سړای دی عذر دیواجن نو سوکنه نو دو صحیح و فکذا لیکره الاتکاء نشته تکیه لګولا بغیر دی وزر نه صحیح دی یا دی وزر نه وعندهم يكره دي سايبين فريز مكروه لانه لا يجوز القعود عندهما بغیر دی وزر وغیر نه کې نستل مکروه دی فکر الاتکاء نه تکیه لګولا به مکروه دی ویلوړي کې وان قاد بغیر عذر کبه بغیر دی عذر نه کینی يكره بالاتفاق بیا خاص مکروه ده صحیح ده مختس وتجوز الصلاه عنده مسخ کیږي د امام حنیفه سے پنځ باندې ولا تجوز عندهما او د سیبین پنځ باندې سره د نفل منزیا نه کیږي وقد مر في باب النوافل دا مسله مخیاسی تر شو باب نوافل کې ومن صلى في السفينه قاعدا يسړه د کشته کې په نوستي باندې المنز کې ا کشته روانه د یوم خصیدله من غیر عله ستسی خوش واجر کې ډیر نه ولکه سار ولا دوران ور باندې نه راتل من غیر عله سمانه ده یعنی دی په نوستي باندې کشته کې ځکه لمون شروع کو دی یلو سمو باندې چکار رسی بیا روان ګوډي کې کوم ګوډه خوسی کې کشته وشته لکه څه خالیه یې کنه نکین استلو خو اختیار سره دی باندې هو چکار نه راتللو اجزاءه عند ابي حنيفه رحمه الله امام سي بیا کیږي والقيام ممثل خدردل تدیر خدي وقال صاحبین فرمیس لا یجزیه الا من عذر سپر عذر نه نکین استل نشي په نوستي باندې کې ویل لان القيام مقدور عليه قيام باندې ودردل دي د شدي ودردل خودي طاقت کې دي مقدور دي طاقت شته دور باندې پلایت راکو دا بخو مخ نشي پر دول دي باندې د قادر ده ولو امام سبي سن الغالب فيهما دوران الراس عموما کشته کې انداوي سړي باندې سار چکار رسی او عموما وی کنه د سوال کده متحقق ته هو کله متحقق د سوال کده متحقق د سدي به اختیار سار چکار وي لکه دا خوب چی شده دا کای مقام د دی هوا وتل سړی خو بيول شو د سمتي کې لکه څنګه
دا بې اودسۍ سره الا ان القیام افضل ها درېدلو ته ضرور بهتر دی لانه ابعد عن شبهة الخلاف دې کې خلاف میلاف نشته شبهار کې نشته دینه لرې ده به یې کوي سړی د کښتۍ کې لمونځ کوي خو ما دې کې رودې ځي که نه که ممکنه وي ورته صحیح ده دې سره به د زړه په قرار وي او د اختلاف پای کښتۍ کې څه نه د تړلې څنډې پرې لنګار دی نه د اچوله همدا شی د شی د څپړې مړي سره نه یا که تړلې وي که نه بیا داسې لکه دا څنډه ده والخروج افضل ما امکن څه پرې ممکن یې راودې ځي نه بل ځای کې وکړي لأن نسخن لقلبه دې سره زړه سکون وي والخلاف فی غیر المربوطه دا کوم اختلاف ته کښتۍ کې څه تړلې نه وي لنګر یې نه وي اچوله والمربوطه کښتۍ څه تړلې وي چې پرې وتړې وي نه خوڅېږي نه که شط وي دا داسې لکه د هغه سمندر یا د اوبو له څنډه ده خو صحیح خبره ده ومن اغمی علیه 5 صلوات او دونه هی سړی دغه نه بیوشی راغله 5 لمانځه برابره بیوشو سره کار یې ونه کړو دماغ و هېڅ شي کار نه کولو شاک کې و شاک وتېر شي که نه د قام حالت کې قامه غوندې وه او دونه هی 5 لمانځه نه کم ټایم کې و داسې بیوشو قضوه بیا د کوم څلور لمانځونه دي نه څه پاتې دي که زه یې بیا روړې چې کله دماغ یې کار شروع کړي وإن كان أكثر من ذلك كبدين زيوت لم يجزي بقضائي ما روړي وهذا استحسان ده استحسان تقاضا دي دلیل خفي تقاضا ده والقياس قياس عقل تقاضا خدا ده ان لا قضا عليه دي من سر المنز وینا اذا استوعب الاغماء وقت صلاه كاملا سوى المنز برابر دو بیوشوي لکه اوس بیوش شول مسبخین ټیم نه ټیم وروخت سره دماغ یې کار ونه کو پیچ شي نه پیدا لبیوش سره خو پیژندای کنه نو دی باندې بس عقل یې سلمز ور باندې ما وی ویل دوه نه پیدا لدی ټیم کې خو ته حکم متوجي کیږي څنګه ټیم د المزه شي ته تعالی طرف نه لکیل شي سقیم الصلاه منځ وکا دله دوه نه پیږي شي باندې کنه د سیوا لکه سره په شي پیږي نه یو مجنون سي ماشن دي ده لتحقق العجز عجز خاصی متحقق ده فشبه الجنون نه دا د شولې کولې ونای وي وجه الاستحسان استحسان تقاضا څه ده هغه دا او د دې وجه ده ان المدة اذا طالت سکله دی باندې د یو شی وګدا شي موندا ډیر شي وګدا شي نه کثرت الفائده به د پتل منځنه ډیرږي فيحرج في الاداء به د ادایګي کې دي ته حرج وي یا فيخرج ټکنه د وتلی په منځ د پستی حسره ده فيحرج في الاداء به د کولې کې هدي د تکلیف وی کنه مشقت وی وإذا قصرت فكبيا د مدا قصرت د مدا لاندې نه قلت به المنځنه ولا کم پتی کې فلا حرج بیا د کولې کې دي ته تکلیف ډیر نه ول کثیرو او مقدار د ډیر د تزيد علی یوم وليله سیوش فی نه او یوري زنازیو شنه پنځول منځونه لانه يدخل به حد تکرار ځکه کدی نه زیاته تور بنواله گئی نو بیا خو تکرار روغل ک پنځل منځونه څه بیا ور باندې نور راکځه بیا خو بیا ډبل ور کې څه بیرول ډبل مسبخین ډبل مزدګار ډبل مسوتان ډبل مخوم دې ته تکرار ویل شي والجنون کالاغماء لیوانتو باندې څه لکه یو سړی د کله کله دماغ لیوانتی ونی کوي خو لیوانتو به د سي سر مثال لیوانتوب شي جنون اطباق نه وتل شي مکمل لیوانا شي جنون د کله کله پیخیږي وته دا د لیوانتو په شون دی کله ذکر ابو سليمان شي ابو سليمان سیب ذکر کړی دا نه ابو سليمان جوزجاني رحمت الله علیه بخلاف النوم په خلاف دی خوب لکه یو سړی خو بیاوله وکنه س بیګاش په خو بیاوله شو مسخوتان نه بعد چې سره په سوالونه بزو بس خانه کې پروت وکنه بساسي ماځ ته چې ته لوړو مراوار غونې شو مازی کاټو شلې دلونه ورکی پروت سبې ته چوغاګ نه وکړي بل نه خفاو خدای کارونه دسیو سمزدګار د طرف واسیدو بیګانه خو بیولو مزدګار را پوسټر ته اوس دا وایا سبې دو خو بیولو مسبخینه خو بیولو مزدګار المنځنه بعد رشوشین ما خو مسروي شو اوس دی بند د المنځنه شتو کنه شتو د سخادر بنشتو ده دو کله کله پیخیږي زدوره وګت خو بیول شي چا نشي ګولې کړي کڅه چالستو باندې د سي شي دو کله کله پیخیږي یا خو بنشي ګولې کړي یا بنشا کړي کني د سي چوګنه کیږي ډېر او دا شی تعالی کې څه مسله نشته کنه بخلاف نو لئن امتداده نادر خوب در چوب ډېر نه وګديږي فالحق بالقاصر د سي لك الله غني مندا چوکسلی ونه شي نه لا غني مندا بیوش شي غنل منځونه نه ختميږي کزئی به وروړي ثم الزياده بيد الزيادوله تعتبر من حيث الاوقات عند محمد رحمه الله امام محمد سے په نسبت د کثرت د زیاتوله دی وخت په اعتبار سره شمارل شي لکه څو وخت المزده لان تکرار تحقق به تکرار په پندې جوړیږي وعندهما شيخين حضرت سے فرمای من حيث الساعات غنټو په اعتبار سره به غاڼي سوره غنټي دي لکه څلورش غنټې تیر شوي کنه نبدین باندې قضا ساکت شول ځکه څلورش غنټو کې پنځل منځونه رسي کنه هو المسور ان علي ابن عمر رضی الله عنه دا علي ابن عمر وغيرنا روایت نقل شي ده والله تعالى عالم بالصواب